بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دا اللہ تبارک و تعالی مہربانی دا غد رحمتونو دا غد احسانات و شمار نکیگی انسان کزر کا لو مرشی کسل کا لو مرشی کزیاد شی کم شی طول عمر د انسان ختمې دی شي خدا الله تبارک و تعالی نعمتونه او احسانات کم چې په مخلوق کړی دي یا کم دي دا غي احاطه مشکل ده ناممکن ده ځکه قران کې الله وایي وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کدا الله نعمتونه شمارای نو شمیر نه بعد تاسو په شمیر کې هغه ناراضي داغه نه یو لوی نعمت داده چې الله تبارک وتعالى د خپل کتاب داول نه تر اخره پورې د ختمېدو توفیق الله چاله ورکی د ذکر توفیق ورکی د خودنه توفیق ورکی دا لوی نعمت دی په دې ځای کې اجي سیب دی الله دې د ناس تو ملګرو ټولو سره په عمر کې مال اولاد کې برکت واچي دا غي ماشومانو الله تبارک وتعالى خصوصي مهرباني باغی کړی دا چې دا الله کتاب داول نه تر اخره د ختمېدو د ذکر توفیق ورکړي دی او محترم مولانا صاحب باندې دا الله دا خصوصي مهرباني دا چې هغه ته د خودنه توفیق ورکړي او دا هم دا الله په دې محلي والو باندې مهرباني دا چې دا اختتام داول نه تر اخره پورې دا الله د کلام په دې محله او په دې جماعت کې شوی هیڅ کوم د دې رحمت نه خالی نه پاتې کی ځکه الله مهربان ذات ته دا رحمتونه بیا داسې ځای کې عام وي څومره خلکو چې هغه کې شرکت کړي یې غستی تر دې پورې کدا سه مجلس ته یو سړی په دې اراده ني راغله چې زسو واورم زس دکم بلکې خپل سکار لراغله یو غزای کې اوسو مين ټاغه کینی واغم د الله د رحمت نه محروم نشي دا ډېر بابرکت محبل وی داغه موافق مطابق مناسب چې څه خبره وي هغه مخ کې ملګرو کړی دي تاسو باورېدلی مولانا عبدالرحمن صاحب سیسمام بلار لار داغه د بیان واورېدا وکړه چې سړی دې ته سوچو کی چې ذکر ضرورت دی
دا اورېدو ضرورت ته دا عمل ضرورت ته هغه خو دغه کافری چې سوویل شي خدا صرف یو محبت وی او مینه وی د ملګرو چې اوځای کې سړې ملګرو سره اوځای شي وسلور خبري وشي ملاقات وشي نو دا مهرباني د پاسه د الله مهرباني ځکه مؤمن چې مؤمن سره ملاويږي او صرف لاس قدرې ملاو کی د چسو پور لاس جدا کوي احادیث کې راځي نو ګناونه تناصرت ذنوب ا ګناونه دلیږي او نبی علیہ السلام فرمایي چې کته چا سره نور سے احسان نشي کوله صدقه نشي کوله خیر خېګړه نشي کوله نو ان تلقا خاک بوجه طلق په بعض روایتو کې راځي بوجه طلیق چې خپل رور مسلمان سره د پرون تندي ملاقات وشي نو دا ډیره لویه صدقه ده د دې وجنه ملګری اکثر دا تمنا کوي تاسو دی وخت کې لغون تیمنګ لټیا موکله زما انتهایی په موقع باندې ډیر ضروری کار پیدا شي زدا سي مرغوز راته شو په دې راځي دغه با معافي کوي باقی الله دې د قران او سنت موافق د وینا توفیق راکړي چې دې موقع مناسب صدا سي خبري وشي چې هغه زما استاد د نجات ذریعہ خوشي خو الله تبارک وتعالى دې د فساد ذریعہ نه ګرځي آیاتونه چې ما کوم لستری دعا د سورته مائده او داغه په ذیل کې داغه په لمنه کې داغه د تشریح په طریقې سره یو حدیث ما تاسو وړاندې بیان کړی دی بس لګ وضاحت دې کو آیاتونو مبارکو کې لاندې خبره یو دا چې دنیا ته د معلم ضرورت وو د معلم ضرورت دی د معلم کار بسی د معلم منشور بسی او داغه منشور او د دې معلم داغه مقصد بسی غرض او غایه بسی چې داغه لپاره یو منشور جوړ شوی دا غیر لپاره یو معلم او خودن کی له تکلیف ورکول شي هغه غرض بسی هغه مقصد بسی سړی چې انبیاء علیهم السلام په سلسله باندې نظر وکي قران او سنت با داغه مطالعه وشي څومره انبیاء علیهم السلام چې را لېګلی والله پاک ا معلمینو خودن کیو د دین دا غي چې کم غرض دا غي مقصد دراله غلو او غي سره کم منشورو ټیم په ټیم به هر پیغمبر راته الله ورله منشور ورکو الله ورله قانون ورکو الله ورله فرامین ورکول پیغمبر براغه چې سوره پوره بد الله دربار کې دعوت مقرر شو تراغه پوره باغ خپل کار چلو او دا انبیاء علیهم السلام دایبه بالکل په مخلوق کې په هغه مخلوق کې الله پیدا کول کم مخلوق چې په تمام کائناتو کې او مخلوقاتو کې اشرف او جګه بشر پیریانو کې بدانو دارنګي د بشریت نه بار سبل مخلوق کې بنو او بشریت په مخلوقاتو کې بشر بهترین مخلوقو او الله څومره انبیا چر علیګل دا په بشر قران پاک باندې چې نظر وکي الله د تمام انبیا علیهم السلام بارک فرمای ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي ولكن كونوا ربانيين ما كان لبشر الله وی ایس یو بنده داسنو په هغه بندګانو کې چې ما ورله کتاب ورکړل چې هغه ځان ته خلق خپل بندګۍ ترابللی د الله بندګۍ ته به بل ما كان لبشر کله الله فرمایي سوره ابراهيم کې راځي چې انبیاء علیهم السلام برالن نو کفار ورته
تاسو خو زموږ غونډې باندې دي تاسو موږ څنګه ومنو تاسو خو بشر یې انبیاء علیهم السلام داغه نه پنه راکړي د ځان دای نه ویلي چې موږ بشر نه یو موږ ملائکه دای نه ویلي چې موږ بشر نه یو موږ نورانی مخلوق یو دای نه ویلي چې موږ بشر نه یو موږ جنات یو بلکې الله فرمایي قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم انبیاء ورته موږ بشک هم تاسو غونډه بشر تاسو بشر یې موږ بشر معلومه دا شو بشریت بشر دا داسې مخلوق دی چې دا الله په نسبت باندې د دینه بهترین مخلوق نه د دې وجنه غ کامل فی البشریت چې انبیاء وغه پدای کې مقرر بیا الله تبارک وتعالى په بشر کې چې کم کامل نوع وا چې هغه سړیو انبیاء الله خزه نه دی را لګلی انبیاء الله تبارک وتعالى ټول سړی را ټول سړی را لګلی او دا محقق مؤید مدلل مسلک دے چې انبیاء علیهم السلام الله سړی را لګلی قران کې الله فرمایي وما ارسلنا قبلك من رسول الا وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليهم پیغمبر ستانه مخ کې چې مې څومره انبیاء لګلی رجالا هغه مې سړی لګلی دا علماء کرام ناسي دا عقاید یو کتاب دی عملی ورته وي هغه چې کله د انبیاء باس کوي هغه وایي وما كانت نبيا قد تنسى وما كانت نبيا قد تنسى ولا عبد وشخص ذو ابتعالي ایس یو پیغمبر دا سن راغله چې هغه په جنس د زنانو کې په نوع د زنانو کې پیغمبران نه راغلي ولا عبد وشخص ذو ابتعالي غلام چر پیغمبر شوی نه لري د دې وجنه چې غلام د خلکو په نظر کې سپک ولا عبد وشخص ذو ابتعالي ساحر چر الله نه پیغمبر کړي جادوګر الله پیغمبر نه دراني تو انبیاء رجال هغه سلسله را شروع باغ سلسله اخیری کړای چې ودریدان هغه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سید البشر سید ولد آدم لکه څنګه پیغمبر علیه السلام فرمایي انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر زبا په میدان د قیامت کې او دا قیامت لیادې هغه سم سید ولد آدم دنیا کې جو خدا ځکه چې چا شک را نشي چیرې دنیا کې خدای په خپل امت کې لري ستمخ کې تیر شي وی سبدا سے ټیم راشي چې دې باندې او خلق برازي دې په خپل زمانہ کې سردار ویګنه او د نورو بنینو الله میدان د قیامت ذکر کوي الله رسول میدان د قیامت ذکر یادای چې آدم علی السلام نو تر قیامت ټول انسانان به موجود زکه وینا سید ولد آدم ولا فخر وآدم ومن دونه تحت لوائی ولا فخر آدم علیہ السلام او داغه نخته سوق چری نبی علیہ السلام وای زما د جنډې لاندې مولاړي دا تکبرن وای نو نبی علیہ السلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو بیا باغی کیو مفضل پټولو کې سید البشر دی قرانم فرمایي قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الهکم اله واحد سورہ کہف کی امراضی سورہ حام میم السجدہ کی امراضی حافظان ناس قل انما انا بشر مثلکم دستاس غنتی وی بشری اور رجل کامل پر رجولیت بسڑی توب کے کمال ترسیدوں کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے اللہ فرمائی الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذين امنوا ان لهم قدم صدق وقال الكافرون ان هذا لساحر مبين جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله وای ما وحی وکړو دا سړیو د سړی په جبه مې دیتا قران بیان
عقائد والا ذکر کئی وختم الرسل بالصدر المعلّى وختم الرسل بالصدر المعلّى نبی هاشمی ذی جمالی امام الانبیاء بلا اختلاف وتاج الاسفیاء بلا اختلال بیاوی وباق شرعه فی کل وقت الى یوم القیامت وارتحال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری ختمون کے انبیاء و دا سلسلے راگے او دا سی نبی ہاشمین ذی جمالی او دا انبیاء علیہ السلام امام دے اور چاپ کی اختلاف نشتے او دا نیکان و دا سر تاج دے سر نقصان پا کی نشتے دے او شریعت بے تر قیامت پورے قائمی تر قیامت دا اگر شریعت ختمی دل نشتے حاصل دا معلمین و ضرورتو دا غیب یو کارو اغیب تا یو ڈیوٹی والا شیوا آغا ڈیوٹی بر یو منشور پرنا کیا والا کڑے شیوا یو قانون باو یو دستور باو یو منشور باو او دا یو کار یو پروگرام بور لدا اللہ دا طرف ور کڑے شیو چه دا پروگرام بستا تر دور وقت تر سوچ تجوان دے دا پروگرام با چلے وہ دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا بعد خوبل نبی راتون کے نشتا تر قیامت پوری دا غنا بعد اگا پروگرام امتیانو تپاتی شا زمانگا استاذ سو دا دی امت معلم اول جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او داغ ڈیوٹی بیان دا حق داغ منشور دا اللہ کتاب غرض و مقصد دا پیغمبر او دا دی منشور در آلے گلو چه مخلوق نا کمالار رو کشوی را چغور دو بس دار دی آیات کریمہ مختصر خلاصہ وا اللہ فرمائی یا للکتاب اے کتاب والو قد جاءکم رسولنا تاکیق سرا راغ تاسو تاستاز زمونگا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الكتاب ویعفو عن کثیر ڈیوٹی را پیغمبر علیہ السلام صدا یبین لکم علماء کرام ناسی بینا یبینو آغا خبر طویل شی چکم خبرہ انتہائی فصاحت سرا انتہائی واضحہ بالکل چپاغے بانے پردہ پاتے نشی ہر یو مخاطب پاغا خبر بانے پویشی ہر یو پویشی چر دی متکلم مقصد سدے دی ویون کی غرض سدے اغیتا بیان واضح ویلشی یبین لکم چی واضح بیان کی را پیغمبر تاسوتا واضح بیان نبی علیہ السلام عجیبہ بیان و حدیث مبارک کے راضی کان یتکلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکلام فصل بین حافظہ من جلس الیہ نبی علیہ السلام بدا سی واضح خبریں کھولے کم کسان چی بورتنا سونا غی بیاتو لیم شوی کم کسان چی بورتنا سونا غی بے پا مقصد و پا غرض بانے کوئی دلوں واضح خبریں کلب داسیم کھول نبی علیہ السلام بہو قتل چکم خبر لگا مشکل را سخت را گران باندی یادی گی یادی پا مقصد پا گران پوئی گی ناغا بے مقرر کرد ودری پیتری پیری بے ہوگا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعید الکلمت سلاسا لتوقل عنہ نبی علیہ السلام بیو خبرات ری پیری کل کل مقرر کرا دا دیر پارا چدا خبرات دنا صحابہ کرام یاد کی اغی عزد کی اغی پہ عملو کی درے پیری کل بدا سے ہوا نبی علیہ السلام مریو قصد متوجہ کول لپارا درے پیری اغت خطاب کو درے پیری بے آواز ورکو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام سرا سور دے پسور لے باندے خواہ کی و سر شاعت سور دے او سشور شغب هم نشتے لکه زمونږ استاسو گاڑی خونم کنه چې په موټر سایکل سوري او غنی مخ کې سړی خبره کوي رستونه نه اوري هغه څه کوم یا باس پوا یا بخرونو کچره بوي پاغي باندې سورلی وا نو نبی علیہ السلام سره پاغي سور دے جو خناس دے
ورته یا معاذ اے معاذ هغه فرمای لبیک یا رسول الله وصادق حاضر یم وای د الله رسول نبی علیہ السلام غلی شو چې یو سات مخکې لاړ بیا ورته یا معاذ اے معاذ تاسو یو خبره کوم وی لبیک حاضر یم بیا نبی علیہ السلام غلی شو په درېمه پیر ورته بیا وای یا معاذ اے معاذ نا حضرت معاذ فرمای چې لبیک حاضر یم وای سوای داغینه بعد نبی علیہ السلام خبره شروع کړه غرض د نبی علیہ السلام د دې دریو پیری وینا نه داو چې د ماته متوجی شي او په دې پوي شي چې دا متکلم او دا وینکه او دا پیغمبر چې سوای نو ډیره اهمه خبره کوي کړه د پزړه کې نور څه خیالاتي چغو غورځي چې توجه یې ماته شي مونږه او تاسو کو ارزای کې مونږ چې جمعه تراشي زموږ توجه غانې بده جمعه ته چراشو مستودري کو نو مونږ د دکانونو حساب په موږ کې کوو د پټي حساب کتاب او د جیب حساب بلکې چې موږ نه څه شی روښي نو ځرنیات تړو چې بده ورته رايات شي ځکه هغه شیطان هغه ټیم کې خپل لاو کې چې د اوس توجه خالق سره جوړ شي تعلق خالق سره جوړ شي او خدای الله سره د جوړېدو یو بهترینه ذریعہ د مسلم بهترین عبادت ته خالص توجه پکې او بیا چې شپې پکې څوک را پاسي هغه چې څوک د شپې د خوان نه خبري هغه څنګه چې زموږ شیخ کله کله ذکر کوي کنه پیرانو پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه چې کله هغه بادشاہ تخپې راولېګلی او ورته دا مواخلا او زدي د قاضي کوم راشه د ملک قاضي ری جوړو هغه ورته ویلی واغه ټیم چون چتری سنجری روح بختم سیاه باد چون چتری سنجری روح بختم سیاه باد گر دل رودا واسمل کے سنجرم زمادا روح تی تور سلیشی کچر استاد سنجرم خار او استاد دی باچائی معمولی خیالم زمازل کی راغلی آنگا کے خبریاب تمز ملکنی مشب من ملکنی مروز بیگ جون میں خرم زچر شپیدنی میں شپید عبادت دا خون خبر شویم نستادا باچائی زپنی مور بشبانم ناخلم کچھ سو خبری داغی چې څوک د الله د عبادت پر شپې او چا تعلق جوړ شوی یو خاصه هغه کنه ساره سي هغه خلکو ته ځان کوي صاحبي گاډ وای چې را پاسې دم کنه بیګا نو بیا گاډ وډوم شي پکې وای د سپو د پاسه کوټو غپل دا یو بیګا چې را پاسې دم نو دای نه وی چې کنه د کوټو د پاسه پکې سپي ولاړو غپل وي د سپو د پاسه کوټو غپل انو دیو خدای یو دا چې حقیقت کې کله تعلق غرض میں داود نبی علیہ السلام تری پیری وینا سره مقصد داو چې د توجه کامله ما طرف ته شي د دې لپاره چې زه خبره کول غواړم چې هغه د خیر د جولای ته کامل پریوزي انبیاء علیهم السلام او بیا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الله د طرف نه معلم خودن کې کامل واضح بیان به کو صفا سترا یبین لکم چې واضح بیان کی سب بیان کی الکه باز ټیم کې خدا سی یو شی چې هغه ما ته معلومه ده چې د دې سړی د پایدې لري ته ته معلومه ده چې دا زما د پایدې لري او هغه کې څه خاص مشکل لا سلول هغه تني دا خو کته ورته وای خو ډیره خره کوونه وای هغه اسه واسي او باز ټیم کې داسي وي چې یو حق شی به یو دیو سړی حق بکیږي واغه غریب نه باغ روک شوی هغه غریب نه باغ پټ کړي شوی کله چې اگر روک شی وغه پټ شی چراغ نه غستل شوی ره او تا هغه تخکارا کې او پاغي ورلګوایو کی او هغه تحصیل شینو پاغي باندې باغ یو پدو باندې خوشاليږي وې درې اسید دغه لپاره مثال سکول والا نه یار دې نو کار پېښونه تاسو کوي کم تنخواه چې حکومت د طرفه مقرر یغه خو خامخا باز ټیم کې د پتنخواګانو کې څه کټینګ وغیرہ وشي او دا څه دغه وشي چې غاډو بیا راوزی نه ملاویږي نو یې روک شوی دی او یو سړی هغه کې سمنډه تړ چالو وي او هغه رو کې پیسې ور لراو باسي نو دی به سوره خوشاليږي هغه کامل حق هغه ته ملاوي شي روک حق چې سړی ته ملاوي شي په دې سړی ډېر خوشاله
چې و ما خوړو دا وینا چې ګنې دا به ما ته چرته ملاو شي دا خو الله لار سمکړه الله تبارک وتعالى فرمایي چې کوم ښکارو هغه خو خامخا دی پیغمبر بیانول ولیکن یبین لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب او خلق تاسو ته سپتاوا ناکار مولیانو در ندین پټ کړو الله وای ناکار مولیانو حق پټ کړو هغه ټیم کې ناکار مولیان يهوديانو ناکار پیران هغه عیسایانو هغه دین پټ کړو پاک باندې پردرا چولیوا بلکې کله بداسو مشوا چې یو حکم باغی کراغه تورات کې او د یو مالدار سړي خلاف کې بو نو هغه به نه نافذ کو نه جاری کو او باغی کې به په تورات په پاڼو باندې او داغي په حکم باندې پردرا او صاحب نخکارا کو بلکې دا به هم کله کله وی چې دې فضایل شي مسلمانانو دې پیغمبر خاطر لړ شي کده درته آسان وندي حکم وای باغی عمل کوي او کچره نه دې درته هم دغه سوي لکه تورات کې چې ساده نو بیا په عمل مکوي وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ کتاسو ته در نکړې شو کتاسو ته اسانو کم در کنو په خزونو عمل پیو کوي هغه حق به پټ کړ دا د هغه کارو په هغه زمانہ کې يهودو اوسم غشته په هغه زمانہ کې د يهودو لپاره چې کم تابعدارو منافقانو به په جامه د اسلام کې ځان رادن نکو ناکاره مولیان او ناکاره پیران دغه خلکو دې زمانہ کې سو دې زمانہ کې مت وایا او نبی زوام نبی دی بل مولا وای بلکې په دې زمانہ کې مصداق د بریلیانو د دیوبندیانو پلار هر یو دیوبندې ور یو بریلې چې خپل سند رسي کده قران رسي کده حدیث رسي په دې بر صغیر پاک واین کې هندستان کې او په پاکستان کې کم سړی چې خپل سند د قران او د حدیث روان کی نو د شاه ولی الله باندې به ودرای نو د شاه ولی الله نه بیا په بار بیا کدا حدیث او سند دین په شاه ولی الله ولار دے کدا قران سند دین په شاه ولی الله ولار دے پدې کې دیوبندیانو د بریلیانو هیڅ اختلاف نشره دیوبندیانو دامنی چې مون قران او سنت د شاه ولی الله په واسطه راغلي دي بریلیانو دامنی چې زمون مشر پدې کې شاه ولی الله دے راشي وګورئ چې هغه دیوبندیانو د بریلیانو د ټولو مشر نکسوي فوز الکبیر داغه یو کتاب دی فوز الکبیر هغه کې هغه ذکر کوي اصول تفسیر دي هغه وايي خلکو اسانه طریقې سره واوري کتاسو د پخوانو يهوديانو نمونه ګورئ نو د دې زمانه ناکاره مولیانو ته وګورئ او کتاسو د پخوانو عیسایانو نمونه ګورئ نو د دې زمانه ناکاره پیرانو ته وګورئ کتاسو د پخوانه زمانه د منافقانو نمونه ګورئ نو د دې زمانه ناکاره بادشاہانو ته وګورئ دا شاه ولی الله فوز الکبیر کې ذکر کړی دی هغه د ټولو مشر دی در پنځپيري او د شاه منصوري او د داګي او د بل خبره نه ده در شاه سي خبره ناکاره مولیان هغه زمانہ کې چې حق پټ کړو پاکي پرده راوستوا الله فرمایي د دې پیغمبر کار بدای یبین لکم او لکم کې لام راوړل علماء کرام ناسي تاسو نه کولې شي لکم کې لام راوړل لام د پاره د انتفاع او د فائدې راځي اے خلکو دشمنی پیغمبر په خپل سر باندې اغسترا اے خلکو بیان باندې پیغمبر ځان ستړي کوي اے خلکو وضاحت ر پیغمبر په جبه باندې کیږي خو یاد ساتي دا مسلې چې کله واضح شي دا چې کله واضح شي لکم نو پایده به ورستا سو په جولو کې پریوزي لکم ور پایده ستاسو د دنیا او د آخرت تا هغه کار سمرا کاغذ ته پیغورونه کیږي کاغذ باندې بدنامي لګي کاغذ ته کنزل کیږي کاغذ باندې توکاله توکلی شي لکه نبی عليه السلام چې مسبلې په چوک کې ولار دي صحابي فرمایي اومه قتل چې او سړی او ځوان ولار دي او چې څوک راتيږي نو دا ځوان आवाज ور کوي قولوا لا اله الا الله تفلحوا او خلقو دا یوم سلام نه چې لا اله الا الله تفلحوا نو کامیاب بشي خلق سکی د خلکو جواب سره فمنهم من يسبه بعضی کسان غری چې پیغمبر ته کنځلیو کی
ومنهم من تفل باز هغه څوک دي چې هغه په توکانې وتو کی پاغه پاک مخ باندې توکانې وتو کی ومنهم من يسو علی التراب باز خاور راواخلی نو په مخوله ور غورځي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ټکانه غرمه پوری د کسي ولاړ دی او تر دې پوری قیامت رب بنشو او داغینه بعد یو ماشومه وبراړي او خپل مخوینځه ما تاسو کې چې دا څوک دی وداغ سړی چې داوی کړی چې ځا الله پیغمبر راغلی ګلم جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کانزل خپل برداشت کول وال توکانی خپل برداشت کول هغه ګندګي په خپل مخ باندې خاورې برداشت کولی خو لیکن فائدہ بسی لکم اے خلق استاسو د پارا وضاحت بستاسو د پارا کې دسو داغ مما کنتم تخفون من الكتاب اے اهل کتابو اے مولیانو اے پویو خلقو اهل کتاب سے کتاب والا سو کی چې آسمانی کتاب والی په دې دور کې کتاب والا مؤمنان دي کنه او بیا خاص کر هغه سو چې هغه خپل نسبت علم ته کوي مثال په تور دا کتاب والا دي کنه اے کتاب والو مما کنتم تخفون من الكتاب چې تاسو پټ کړیو په تورات کې تاسو د کتاب نه کم پټ کړیو ويعفو عن كثير وګوره به پایدې خبره باندې کوي فزول خبره باندې کوي ويعفو عن كثير د ډیرو خبرونه به مخړی چې هغه به پایدې باز خلک کړه تاسو کوي اکثر یره وایي چې د موسی عليه السلام د مور بسنو مور یره چې د فلانی بسنو مور الکه سکه په عالم برزخ کې خو چرته دا منکرینم دا تاسو نه کوي چې ستانه تاسو کو چې موسی عليه السلام او د پلاني د مور او د خزې سره او دویم دا چې کزتانه تاسو کوم چې ستاد مور سره نو ته ما ته وای موسی او د پلاني مولانا مو تاسو کو چې د پلاني پیغمبر د ټبر او د پلاني پیغمبر د مور سره مونږ دام ولنه کوله تاسو ته کړ دام نه څه خبره په دې باندې سری په دې باندې ستا ایمان کچره ستا عمل ستا آخرت ستا دنیا سب الله تبارک وتعالى سب بنیادی ست تاسو وکي بیزای تاسوونه بیزای مسائل د پیغمبر کار نو بے مقصد خبرې چې پاغي سره فائدہ قوم ته نه ملاويږي نه په عقیده سميږي نه په عمل سميږي نه په معاشره سميږي نه په وړوکه سميږي نه په لوی سميږي دا غیر ذکر کولو نن سبا مون قران او سنت لري ورزول یو ځای کې یو مقرر ته مې وکړ 400 کې د جمعې تقریر کو انو پیزام زمونږ یو ملګری لاړو زبا بیان کو وینا نه ما ځل بیان کتلې پنن بیان کتلې وې دوه نو ما زوار کې چې به سوې نو موږ بهر لاړو نو یو کیسه واوري چې ختم کړو یو سی وبله کیسه واوري چې ختم کړو ورپسې یو بل کیسه دوه درې کیسې وکړو یو بس اخر داوانه وی سنت کوي بس بیا خطبه ویل شو مسلمان دا سه خبرې چې هغه د قران او د سنت وی هغه خبره قوم ته کول پکار دي چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیوټي و چې قوم ته سملاو شي چې راغی زین کې سکینی چې ما نه برسه تپوس کیږي او یو ځای ته دا سه ځای ته ورتلو ولې چې هغه ځای کې زما استاد عمل او د کیدینه بغیر بل څه پکار نه راځي مال پکار نه راځي لکه حدیث کې چې راځي نبی علیہ السلام فرمایل 3 سيزونه انسان سره لاړ شي 3 سيزونه سزا یې پوری دوته نه واپس راشي او یو سره بس لاړ شي عالم برزخ دوه سيزونه څه چیرې چا واپس کیږي یو د خپلوان دیم هغه مال چې هغه غلامان او خادمان وو ای په خپل مالک سره روان شو هغه ته مال ویل شي دانه چې دې ځای نه وسره په حدیث کې راغلي چې وسره مال لړشي او بل وسره خپلوان لړشي دا صابون مابون وای وسره وړي دا پر د مال دی واغه مال دانه یاد کړ داغه مال نه غلامان او خادمان مراد وینځي مراد هغه بر خپل مالک د خدمت د پاره تر قبر پورې روان نو هغه خپلوان و غیره را واپس شي یو شی وسره پاتې شي چې هغه صرف او صرف عمل نه صحیح عقیده او عمل دا پاتې شي او دې به تاسو ماوی جناب رسول الله صلی الله تبارک وتعالى دی آیات کریمه کې صفا ستره د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کارکردګۍ کې فرمایي یبین لکم
بیان بکی تاسو تا کثیرا مما کنتم تخفون من الكتاب، کثیرا دیر داغسنا تخفون من الكتابی چی تاسو پٹول کتابنا، ویعفو عن کثیر مخڑی دا دیرونا چراغی ضرورت نو بے پایدی خبر پکی نکی، یا ویعفو عن کثیر کم چی منسوخ شویری اغا تلیری منسوخ شویری اغا دوبارہ داغی ضرورت نشترے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ تبارک و تعالی نسخہ تدریس بیانی دے جملہ کی، نسخہ تعلیم بیانی، نسخہ دعوت بیانی. اللہ فرمائی چر دی انبیاء علیہ السلام دا پخوانو انبیاء نسخے دا دعوت چوی، دا پخوانو انبیاء علیہ السلام نسخے دا تعلیم چوی، نسخے دا تدریس چوی، نصاب تعلیم نصاب تدریس دا انبیاء علیہ السلام، نصاب دعوت اغا چگا اسمانی کتابونو. قرآن پاک کے تپوسو کئی دا قرآن پاک نچا اللہ سے فرمائی، اللہ فرمائی یا بنی آدم اما یاتینکم کچر راشی تاستا انبیاء علیہ السلام زمارہ طرفنا یقصون علیکم آیاتی چی بیانی پتا سبانے آیاتون زمان فمن اتقا واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. سورہ اعراف کی رضی اللہ فرمائی کلچ میدان قیامت چی اللہ با پیریانو توموائی، اللہ با انسانانو توموائی والا ڈالے بے یا معاشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا. او پیریانو او انسانانو زمان بیانو راغلی یقصون علیکم آیاتی چتاسو تے زما آیاتونا بیان کروے تاسو دو قیامت دو رازی نہیں اور لیوے. اللہ وی دی بتپوس کی دا غی کار بسو، دا غی منشور بسو اسمانی کتابونا، دا انبیاء منشورو. ما چی وقتی کم آیت اول کے ویلے ہو چی ما کان لبشر ان یوتیو اللہ الکتاب والحکم والنبوت ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولكن كونوا ربانین بما تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فسبب داغی چتاسو کتاب خیئی، فسبب داغی چتاسو کتاب لولی پخپلو، دا داغی نسخہ تدریسو دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نسخہ تدریس، نسخہ تعلیم، نسخہ دعوت اغدا کتاب. دی آیت کریمہ کے اللہ کا ذکر گئی قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. گورا اللہ تبارک و تعالی عجیبہ ذات تے دا سی جوڑو سرے جملے راوڑی ری کل چر معلم بیان کئی نو یو بینو واضح بیان بکئی صفا صفا غو بیان بکئی ہر خبر بے دبلین جدا جداوی چی مخاطب پہ پویشی ہر حق چی چا پٹکڑ رے نو اغبخ کارا کئی داولی. پیغمبر تے مبین ولی ہوئی، پیغمبر تے واضح بیان کا ان کے ولی ہوئی. وجہ داوا چاگل کم نصاب دعوت ورکڑے شویرے، نصاب تعلیم ورکڑے شویرے غواز یادے. ذکر اللہ فرمائی قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. داسی کتاب میرا اولے گا چی مبین اغا پخپلہم واضح دے، داسی کتاب میرا اولے گا مبین چی نور سیزنے ہم تاسو توازح اکڑل او نور ہوئے رنائے ورطا ہوئے کامل رنا را کاملہ تیارے بالکل ختمی چی سمرا تیارے دا شرک او دا کپر یغا ختمی کامل رنا کاملہ او دا آغا چاہتے اول ور کڑی دا چی کم اکمل لے پر رجولیت کی، اکمل لے پر بشریت کی چی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو کامل رنائے ور کڑی دا. او دا رنا چی دنیا کی چاواغستا ورد آغین مخ کیو خبرکم دا کافران ندی، کافران یہود و نسوارا دائی چی مسلمان خلاف کئی نو دائی کوشش دا کئی چی مسلمان تیاری تکو او دا لاس نے رنا واقلو نو چی دے سورا پا تیار کشی نو منگتر دو حلسان چی. اس اگر رنا سشیرے چی دائی مڑائی، اگر رنا سشیرے چی دائی ستار لاس آخلی، اگر دا کتاب دے و دا قرآن ہوئی. سنگ چی سڑے ڈیوہ مڑائی
منباتی مړی نو پوکې ورله په خولې باندې ورکی د دې لپاره چې دا بند شي مړ شي. نو د قرآن خلاف او د قرآن والو خلاف د یهود او نصارو کار داري چې پروپاګاندا به کوي د دې لپاره چې دای بدنام شي، د دې لپاره چې دای ختم شي، د دې مقابله وشي. نو چې دا خلک مړ شي یعنی دای باندې سم خاوري ورواوړي او د خلکو نظر د دې جدا شي او دای د قوم مشری پریدي بیا د نور وهل مونږ ته آسان دي ځکه نور تیار کې پاتې دي او قرآن خپل دا ذکر کوي. غالبا یوصل نهم نمبر سورت ته په نزول کې سورت صف آگے کہ اللہ تبارک و تعالی فرمائی یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم دا کافران ارادہ لري چې دا الله رڼا لپوکې ورکی چې په پوکو باندې مړکی په خلو باندې مړکی والله متم نوره ولو کرہ الکافرون. الله وی دا رڼا بز کاملو مگر چې کافران سوځي اگر چې کافرانه بدګنی. کله چې الله تبارک وتعالى دا رڼا کمال تر رسولا او کله اخیری سورته نازلېږي چې هغه سورته توبه ده. دا غینه بعد صرف یو سورته نازل شوه چې هغه سورته اذا جاء نصر الله ده. کله چې سورته توبه نازلېږي یو سل 14 نمبر د نزول نو الله بیا هغه خبره رامات کړه دیتا چې ما درته ویلو چې زبدارنا پورا کوم او دا وهبه په پیغمبر پورا کوم. نو بیا ورته په سورته توبه کې وی یریدون ان یطفئوا نور الله بافواههم ويأبى الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون. الله وای دې کافرانو خو زور لګو چې مونږ دارنا ختم کو. الله قسم کړو چې نور اس نه کوم نو دارنا به پورا کوم اگر چې کافرانو باندې بد لګي. الله تبارک وتعالى غرنا پورا کړه. اوس چې واغستا میدان د قیامت کې رواني. نو الله سوره حدید کې فرمایي یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیهم وبایمانهم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ذلک الفوز العظیم. اللہ فرمائی آغا ورځ کې مومنان سړي مومنان خزي رڼا د قران بو سري بشراکم اليوم رڼا بداس عمروانی مخطب عمروانی کی طرف تب عمروانی چا پیر برنا گانی بشراکم اليوم او خلقو تاسو لرنند جنتونو زیره ده او چې چا پریخي ودارنا. نو الله دای بارکه سوئی یوم یقول المنافقون والمنافقات منافقان سړي او منافقان خزي میدان د قیامت کې مؤمنانو تبوي انظرونا نقتبس من نورکم لګودريږي تاسو د دې رڼا نه لغونتی او لید کې اخلو د دې نه یو شونټي اخلو د دې نه یو ماچس پیله بلو ځان نه پارا. انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا. او به ویل شي چې دا خدای د دنیا نه راوړی و زیلال شي کو وسم کیږي رسولار شي ځان له دنیا نه نور راړی بیا بچرته راځي بیا نه کیږي. دا غرنا ده الله وی قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین. راغه د الله طرف نارنا کتاب ښکارا دا منشور ده دا قانون ده دا دعوت والا دا تعلیم والا دا تدریس والا نصاب ده کامل نصاب ده. الله پیغمبر ته ډیوټي حواله کړه غرض او مقصد سره صرف پر راغله یادی بالله من تبع رضوانه سبل السلام. دیر پارا چې خلقنا لار روکا شوی دا د دیر پارا چې غرو کې لارې والا تلار او خی سبل السلام د سلامتی لارې ورتا والا شي. دار دیر پارا دا دارنا ملاو شي او چاته چې دارنا الله ورکي شکر دې زکو باسي ګوردا د الله نیکانو هغه چاته ملاويږي چې مونږ او تاسو ورته په خپل جبه کې اولیاء ووخه مونږ خو ولی بل ستو خیر او پنجابیان بیا سم بل ستو هغه خو بالکل وېدا ننګا پیر دی هغه خلکو ته اولیاء چې بالکل موزه او دس نه کوي اډو رخانه کابي طرف نه پیژني
کورتوای چې ولین وای د روحاني شکل کې مسلم د خانه کعبه ته مسلم چرته تقاضې ته روحاني شکل کې لاړ نشو ولیکن خانه کعبه ته د روحاني شکل کې نو مونږ خو هغه چاته پیرو قران چې ستاولیاء الله ویلي نو آیات الکرسی تاسو ټول لدرځي تقریبا او آیات الکرسی چې دغه یو آیات ویل شي نو دې پسې بیا لا اکراه فی الدین یو دو آیات نور دي هغه کې الله فرمایي الله ولی الذین آمنوا وسګور اولیاء الله پیجنا الله ولی الذین آمنوا الله دوست ولی دا کسانو دې چې ایمان راوړل مؤمنان دي اوس دا الله ولایت تو ګورا دا الله ملګرتیا تو ګورا دا الله تعلق تو ګورا دا الله سره نسبت تو ګورا چې الله دې کم پل راکاږي اوس الله وی یخرجهم من الظلمات الى النور الله تبارک وتعالى بر تیارون راو باسی کله چې در باندې خصوصي نظر پټ شو تیارون به راو باسی رڼا ته به راولي او کم چې بی دینری کله چې تداغی سره تعلقات جوړ کی نو والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت اغا سرکش خلق شیطانان دا غی ملګری دي یخرجونهم من النور الى الظلمات دا الله رڼا بدر نه پاتې کوي نو چې دا الله رڼا در نه پاتې کړه نو تیارو د کفر او د شرک ته بدر رسي او کله چې تا کې دا الله رڼا نه نو مثال له پشان د مړ باندې کله چې الله رڼا د لاس کې وی مثال له پشان د ژوند دی باندې الله پاک فرمایي او من کان میتن فاحییناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات آیا هغه څوک چې هغه خلقو کې مړ دې رڼا وسره نشته مړ ورته وی تبلیغیان ملګری څومره خسته خبره کوي کله چودريږي او کله هغه شپږ نمبر بیانوي و یو پکې علم او ذکر دی ذکر کوونکی د الله په نسبانه په شان د ژوندو باندې نه ذکر کوونکی په شان دمړو باندې مړی ذکر نه کوي کم خلک چې وایي چې په قبرونو کې منځونه کوي نه د موس کې ذکر شته کنيشتره سبحانك اللهم شته کنيشتره سمع الله لمن حمدا شته کنيشتره سبحان ربي العظيم او سبحان ربي الاعلى شته کنيشتره ذکر شته پکې کنيشتره دای چې وای چې په قبرونو کې منځونه کوي نو مړی نه ذکر کوونکی په شان د مړی دی ځکه مړی ذکر نه کوي چې مړی ذکر نه کوي نو منځونه په قبرونو کې رقم ځای نه کوي او ذکر کوونکی په شان د ژوندو باندې هغه انسان چې دا کامل ذکر ناغزان غافل ساتلی په ژوندو کې په شان د مړی باندې د کوم انسان چې تعلق دی ژوندۍ کتاب سره راغې هغه ژوندۍ حسابيږي کاغه مړوم شي هغه شیخ بکله کلوي الله تبارک وتعالى دی په هر اندام باندې رحمتونه نازل کی وی اهل السنت يموتون اهل السنت يموتون ويحيى ذكرهم واهل البدع يموتون ويميت ذكرهم زما مهربان ژوندۍ کتاب سره دې ژوندۍ رڼا سره تعلق راولا ځکه الله فرمایي قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله خبرو کې غره خبره د الله کتاب دی وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم او بهترین لار د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دی وشر الامور محدثاتها ناکاره کارونه هغه چې بدعتيان د ځان نه جوړ کړي وکل بدعه ضلاله او د شریعت کې چهار نوې کار چې هغه صحابه کرامو نه ثابت نه دي تابعین نه ثابت نه د قرون ثلاثه نه چې هغه د خیر شهادت ورکړي نبی عليه السلام پیشنګوئی کړي دا دا غینه ثابت نه او ستا او زکو دا به بدعت او هر بدعت چې دا گمراهی دا هر گمراهی به جهنم ته ځي واخر الدعوانا الحمد لله ألم يجعل كيدهم في تدبير وأرسل عليهم طيرا
ترميهم بحجارة من سجيل وجعلهم عاصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي يطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين وذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. دعا وکړئ چې چا دا قرآن ښودلی دی شایسته کړی دی ماشومانو دواړو دعا ورته وکړئ چې الله تبارک وتعالی د ټولو په عمر کې په علم کې کورونو کې خیر او برکت واچوي. الله دې د هر قسمه مصایب او مشکلاتو نه بچو ساتي. والدینو په عمرونو کې مال کې الله برکت واچوي. الله دې د هر قسمه مصایب نه بچو ساتي. دا ناس ملګري چې راغلي دي څومره چا چې څومره شرعي حاجات دي دعا وکړئ چې الله تبارک وتعالی د خپل دربار عالی نه پوره کړي. الله تبارک وتعالی لوی خیر کوي. څوره کسان چې هغه بیماران دي نارینه زنانه واړه ټول الله دې ټول شفای کامله عاجله نصیب کړي. څوره مؤمنان مسلمانان چې کافرانو د لاسه په مشکلاتو کې گرفتار دي الله دې د هغې ظالمانو نه خلاص کړي. الله تبارک وتعالی دې مؤمنان مسلمانان متفق او متحد په قرآن او سنت وګرځي. زمونږ د عمل دې همیشه لپاره الله د امن ځای وګرځي. الله دې موږ د بې امنۍ او فساد نه بچو ساتي. الله تبارک وتعالی لوی خیر صلی الله